چې نفرت ملاوي دا د پاکستان دشمن دی، دا د قوم دشمن دی. او چې کله زلزلې راشي بیا زموږ پوځیان یادي، چې ورونه ولګي پوځیان یادي، چې سیلاب راشي پوځیان یادي. نن چې د پاک بول خلاف کم نفرت انګیزي شوې ده موږ د هغې سخت مذمت کوو. چا چې زما د شهداو مجسمې ټوکړې ټوکړې کړي دي زم سنګین کاروایی دې وشي، سنګینه سزا جوړه وشي. په دې ورځ باندې موږ راغونډ شوي یو چې په دې ملک کې کومه افراتفري شوې وه، کم املاک تباه شوي دا زموږ دپاره ناقابل برداشت ده. زموږ بربادي شوې ده، دا کم لاقانونیت شوی دی، دا کم جلا او ګیراو شوی دی. د دې بهر دنیا ته زموږ کم مسیج لاړ. زه دا خبره کوم د سوات د ملک انډیویژن عوام د ټول پاک فوج انتهایي عزت او احترام کوي، خو زه دونه احسان فراموش نه یم د دې پاک فوج نوجوانانو چې کله هم دهشتګردي راغلې وه موږ بلنداکي کې دودارونه په غاړه کړي وو. نو زموږ د امن دپاره د دلته د دهشتګردۍ د ختمولو دپاره د خپلو جانونو نذرانې ورکړي دي، شهادتونه یې ورکړي دي. موږ خپل پاک فوج ته سلام کوو، موږ خپل پاک فوج ته سلام کوو، موږ خدای تحسین پیش کوو. د پاکستان قوم ټول ستاسو شانه په شانه ولاړ دی او تاسو به انشاءالله تعالی زموږ شانه په شانه ولاړ دی. څوک موږ د پاک فوج د عوامو په منځ کې څوک چې نفرت ملاوي دا د پاکستان دشمن دی، دا د قوم دشمن دی. موږ په دې فخر کوو، موږ وایو زموږ د ناموس حفاظت، زموږ د سرحداتو حفاظت، د سماج دشمن عناصر ځغلول، دهشتګرد ځغلول دا د چا د وس خبرې نه وه. او چې کله زلزلې راشي بیا زموږ پوځیان یادي، چې ورونه ولګي پوځیان یادي، چې سیلاب راشي پوځیان یادي. آیا چې په مشکل وخت کې موږ د پاک فوج طرف ته ګورو، نن چې د پاک فوج خلاف کم نفرت انګیزي شوې ده موږ د هغې سخت مذمت کوو. او موږ د حکومت نه د سټیټ نه پر زور مطالبه کوو چا چې قانون په لاس کې اخیستی دی، چا چې زما د شهداو مجسمې ټوکړې ټوکړې کړي دي زم سنګین کاروایی دې وشي، سنګینه سزا جوړه وشي. غیرت او جذبه باندې تاسو راوتي انشاءالله په مستقبل کې به موږ د پاک فوج په شا ولاړو، پاک فوج به زموږ په شا ولاړي. او دا خبره ښکاره کومه چې پاک فوج پولیس عوام په یو پیج باندې هېڅوک نه په سرحداتو حملې کولی شي نه دهشتګردي دلته کولی شي. زه یو ځلې بیا تاسو ته خراج تحسین پیش کوم.